السلام علیکم ملګرو. دا د اجراګانو یو پروګرام شوی دی چې خوا کې تاسو له جمعات هم ښکاري، د جمعات مناره هم ښکاري، مخامخ کلمه هم د ویډیو کې به تاسو له ښکاره شي. جی اصل کې دا پروګرام چې د اجراګانو دا کم شوی یا د جمعات حدود کې شوی دی یا جمعات نه بهر حجره ده، هغې کې دا پروګرام شوی. په دې باندې ډسکشن کوو. ډېرو زیاتو ملګرو دا ویډیو مال راولېږله او ډېر زیات په سوشل میډیا باندې هم خوره شوې ده او خلک وایي چې الله پاک غضب به خامخا ضرور راځي چې داسې قسم حرکات کېږي. په دې باندې هم ډیټیل ډسکشن کوو. ډېر ملګري وایي د پېښور سره مطلب کوهاټ روډ باندې دغه علاقه باندې دا ویډیو مطلب دا پروګرام شوی دی یا پېښور کې، یعنی هاو چې هر ځای دا پروګرام شوی دی. زما د ویډیو مقصد دا دی ګوره چې خدای پاک هر ځای موجود دی. خدای پاک په جومات کې هم دی، خدای پاک په میخانه کې هم دی، خدای پاک د ډمانو ځای کې هم دی، خدای پاک هر ځای کې موجود دی. ګناه چې ته هر ځای کې هغه خدای پاک ویني. جی خو مونږ بیا الله پاک انسانان پیدا کړي او مونږ اشرف المخلوقات مونږ له الله پاک پوهه راکړې ده. جی نو بیا چې داسې یو پروګرام کېږي، د اجراګانو یو ډانس پروګرام کېږي، میوزیک وي او هغه د جومات خوا کې کېږي، نو دا زموږ معاشرې سره او زموږ دین سره مطلب دا خبره نه ښایي. دا مونږ له الله پاک پوهه راکړې، اشرف المخلوقات مونږ الله پاک په دې پیدا کړي چې مونږ ښه او بده کې فرق وکړو. جی نو دا پروګرام چې هر چا کړی دی ماله پته نشته، هېڅ علم راله نشته چې دا کوم ځای کې شوی، کوم کلي کې شوی یا چا کړی دی. باره کې زه ډسکشن نه کوم چې هر چا کړی دی. الله پاک ته مونږ ټول له هدایت راکړي. دا پروګرامونه هر ځای کې هر ودونو کې کېږي. جی خو بیا مونږ د ویډیو مقصد صرف دا دی چې پهله خو داسې قسم پروګرامونه جوړول پکار دي نه چې هغه زموږ د دین خلاف وي، هغه بیا زموږ معاشرې خلاف هم وي. لکه داسې قسم پروګرام زموږ معاشره هم نه مني. دین خو الریډي زموږ د دین خلاف مونږ روان یو. جی بیا معاشره هم نه مني او بیا ته ولې یو داسې ځای وټاکې چې هغه بیا مطلب د خلکو د عبادت ځای وي، هلته خلک عبادت له راځي. جي تاسو له ښکاري جومات سره خوا، اصل کې خبره دا ده چې جومات سره خوا کې به څه علاقې داسې اوس هم شته چې سره جومات سره خوا کې حجره هم وي. هغه حجره صرف د غم ښادۍ دپاره استعمالیږي، خو د داسې قسم پروګرامات دپاره نه. یو غم وشي کې دعا کېږي، درېیمه کېږي، خیرات وغیره کېږي، نو دغې دپاره هغه حجره استعمالیږي. ښادۍ دپاره هم استعمالیږي، خو داسې قسم پروګرام دپاره نه چې کې د جومات منارې هم ښکاري، کې د تعالی ښه صفا ښکاري چې دا جومات دی. او ورسره ډېر ملګري وایي چې د جومات په صحن کې توبه خدای توبه نعوذ بالله دا پروګرام شوی نه چې د جومات په صحن کې به نه شوي. دا زه شور یم چې دا جومات سره خوا کې حجره ده، کې دا پروګرام شوی دی، خو نو کول پکار دي که جومات سره خوا کې حجره هم وي، کې داسې قسم پروګرام، داسې قسم ګیدرینګ او دې ګناه کې موږ ټول ملوث یو. جی بیا چې دغه پروګرام چا جوړ کړی دی او بیا چا ځای ټاکلی دی چې دې ځای کې به وکړو، بیا دغه پروګرام له کوم خلک ناست دي نو هغوی له هم پکار و چې اټلیسټ منې کړي وو دغه ځای نه چې دې ځای کې کم از کم دا پروګرام نه دی کول پکار، ځکه دا زموږ عبادتګاه ده. او بیا داسې قسم ویډیو څنګه چې دا پر سوشل میډیا باندې خوره شوې، څوک په یو قسم خبرې کوي، څوک په بل قسم خبرې کوي. موږ خو لکه مطلب موږ مسلمانانو کې بیا سپیشلی پاکستانیانو کې او با پښتنو کې موږ کې دا چل دی چې موږ نیګیټیو پوینټ ډېر زر راوچتو. یو سړی که 50 ښه کارونه کوي نو هغه موږ نه ستایو، خو یو یې غلط کار وکړو نو موږ د هغه 50 ښه کارونه په یو غلط کار باندې هغه ټول هر څه موږ ورله خراب تراب کړو. جي نو زما د ویډیو مقصد صرف دا و جي چې پروګرام پهله په کار نو که کولو مو نو بیا مو داسې ځای ټاکلی او کم از کم چې د جومات دا منارې د جومات دا کلمې پکې کم از کم نه ښکارېدې. جي او په دې باندې په دې وجه باندې په دې ویډیو باندې هم ډېر خلک تنقید کوي. جي نو پکار جي ډېرو ملګرو راولېږله چې ډسکشن نو دا خو ښکاره خبره ده زموږ د مذهب خلاف ډمې ګډول اجراګان. دا خو الریډي زموږ د اسلام زموږ مذهب چې کوم دی د هغې خلاف دي او بیا چې موږ ولې داسې ځای وټاکو چې هغه ځای کې مطلب ټوټلی اګینسټ دی. نو دا یو شاړ غوندې ویډیو د ویډیو کتلو زیاته مننه. جي والسلام.